الہ العالمین په دې مجلس کې چې چا څه قسمه تعاون کړی خدای پاک ته هغوی ټولو لم ډېرې خوشحالۍ ورکړه. دې ادارې سره چې کوم خلک تعاون کا خدای پاک ته هغوی دنیا او آخرت ښایسته وګرځوي. الہ العالمین مونږ په دې زه که ګورم په دې مجلس کې نوجوانان هم ناست دي، د ډېر عمر کسان هم ناست دي. خدای پاک ته هغوی ټولو کې که څوک بیماران دي خدای پاک ته شفای کامله عاجله ورکړه. چې چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي خدای پاک ته ورته شفای کامله عاجله ورکړه. ولی بابا خادمین او متعلمین مشران چې څومره دي خدای پاک ته هغوی ټولو له ډېر عمر دراز او بالخیر ورکړه. خدای پاک ته ډېر اجرونه عوضونه ورکړه. الہ العالمین زه اکثر وایم د مالګې سکې نه ونیسه تر عزت او بادشاهۍ پورې هر څه کریمه مالکه ستا لاس کې دي. خدای ته مونږ دستګیري وکړې. خدایه مونږ ملک کې د امن فضا دا قایمه او دایمه وساتې. مونږ نظریاتي سرحدونو محافظان، جغرافیایي سرحدونو محافظان خدای پاک ته هغوی ټولو بریا نصیب کا. الہ العالمین مونږ د تنظیم اهل سنت څومره مدارس علما کرام دي په خپل خپل ځای کې د دین خدمت کا. خدای پاک ته هغوی ټولو له نورم ترقي او عروج ورکا. خدای پاک ته هغوی کورونو کې نورې خوشحالۍ هم راولي. هغوی څومره خلک چې ولی بابا دربار او سره د مدرسې تعاون کوونکي دي خدای پاک ته هغوی له هم ډېرې خوشحالۍ ورکا. حاجی شربت صاحب ناست دی، هغوی فرزند کاشف صاحب ناست دی، مولانا حضرت پیر منیب الله شاه صاحب ناست دی، جناب مفتی اکرام صاحب ناست دی. دا ټول په خپل خپل ځای کې خپل خپل ډېر لوی کردار ادا کوي. خدای پاک ته دوی د معاشرې مزید هم د دې معاشرې نه مستفیض وګرځوي. خدای پاک ته هغوی له هم ډېرې خوشحالۍ ورکړه. نور چې څومره په دې مجلس کې ما سره خلک ناست دي چا به زړه کې څه خواهشات راوړي، چا به څه ستونزې راوړي، رسول الله مبارک په خاطر، د هغه صحابو په خاطر، د هغه آل په خاطر خدای پاکه مونږ ټولو ستونزې پوره وګرځوي. الہ العالمین مونږ ټولو معاملاتو کې دستګیري وکړه. جماعت کار ودرېدلی خدای پاک ته ذریعه روانه که مونږ ټولو له د خدای پاک توفیق راکا چې دا اداره همغه شانتې یو ځل بیا په خپلو خپو باندې ودرېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.